أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول خبر القرآن شروع فقد الحمد لله القرآن شروع فدي أو يا لحسن بصري فنقل لبيبي حوالا ويكشفي يوصل سلوك كتابه فيوصل سلوك كتابه في السلوك للعلوم دي سلوك كتابه توراة إنجيل زبور قرآن ته متفق د هغې دریو کتابونو علوم قرآن ته متفق یعنې قرآن کې هغه ورته اجمال باندې په لنډو طریقو باندې نقل شي. بیا د قرآن مفهوم چې دی په الحمد په فاتحه نو دا گویا کې سره چې داود په مانځه کې گویا کې ټول قرآن ویلي، تورات ویلي، انجیل ویلي، زبور ویلي، نو دا خو د دې په دغې لحاظ سره په دې د دې وجې نه که چا الحمد وکړي نو دا الحمد په دې کې سره د تعلیم فاتحه یې ویله، د دې لحاظ سره قرآن یې ویلي، بدل بدل او د دې علماو منځ باندې د فاتحې نه بغیر نور لکه مالک، شافعي، احمد وایي بغیر د فاتحې نو قرآن کې شروع شوی دی او د دې قرآن ټول مضامین په الحمد کې بندي شي. مثلا د مسلم شریف حدیث دی او د ویلي چې انسان کله وایي الحمدلله رب العالمین الله پاک وایي حمدني عبدي زما بنده زما کمالات وایي صفتونه الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم روان کمونگا وخیا مونتا تین کمونگا انی غلا نی غلا کم یورا صراط الذین انعمت علیہم لا تحر کسانو چې دا احسان کړی دی. احسان 50 شوی دی چې قرآن په قرآن سره مطالعه کوي. سورہ نساء کې الله فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین او بیا د غیر الشهداء والصالحین. څوک چې د الله او رسول خبره مني تابعداري کوي نو د یو په قیامت کې د چا په ملګرتیا کې وي، چاته مرتبه کوم دی کوي د پیغمبرانو سره، د راسبازانو سره، د شهیدانو سره، د نیکانو صالحانو سره. وحسن اولئک رفیقا ښه د دغه کس په اعتبار د ملګرتیا باندې د ده ملګري ډېر اعلی دي. نو دا هغه کسان دي چې پیغمبران دي، صدیقین راسبازان دي، شهید شهدا دي، د دین د پاره سر ورکړی دی یا د دین خبرې په دلایلو ثابتې کړي دي، او یا کسان دي چې صالحان دي، د بنده حق هم پوره کوي، د الله حق هم پوره کوي. او غوسه پرې نه ده شوې، غوسه په هغه چا کېږي چې د الله پاک د علم مطابق عمل نه کوي، یا جاهل وي خبر نه وي، غوسه پرې نه ده شوې چې عمل خراب وي، او ګمراه نه وي علم خراب وي. دا دواړه دی. د دې نه پس دا پکې د الحمد مختصر ترجمه شو. یو حدیث دعا د علم په فضیلت کې ویل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عالم په بې علم باندې څومره غوره دی، عالم په عابد باندې دومره غوره دی لکه زه چې په صحابو کرامو کې د لاندې مرتبې صحابي د هغه څومره اوچت یم دومره زما چې اوچتوالی دی دومره د عالم په عابد باندې. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. بل حدیث عالم په عابد دومره اوچت دی لکه د سپوږمۍ رڼا د 14مې په شپه او د یو ستوري رڼا. نو فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
دغه شانتي حدیث کی راځي مسلم حدیث ته مشکات کتاب العلم کې هم نقل کړی دی من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب الآخرة أو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا سوق چې په یو تکلیف مندري سړي باندې اسانتیا راولي الله په اسانتیا راولي څوک د مسلمان یو معمولی کوم تکلیف وشتي الله به قیامت کې لوی تکلیف وشتي او بیا انسان چې د انسان مدد کوي نو الله هم دا مدد کوي ورسره غیر بیا فرمایي چې څوک د علم په لار روان شو په داسې لار روان شي په علم حاصلېږي الله به د جنت په لار بیا آخر کی فرمائی سوچ چی عمل بستے کی دلرا نو قدر ہماری بنا سکتے دا یو حدیث مسلم دا علم و فضیلت تمہاری په طریقه بنی کړی اوس د حدیثو په رڼا کې د قرآن پوهه څومره ده د قرآن د پوهې متعلق عثمان بن عفان په نقل حدیث بخاري کې دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خلق پتاسو څوک چې قرآن زده کوي او قرآن خلق کوي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ابو عبد الرحمن السلمي د عثمان بن عفان شاګرد دی وی سلويخ کلمات په درس ورکړو د دې وجه چې دې حدیث کې نه ولا دې حدیث کې نه ولا چې خيركم من تعلم القرآن وعلمه د حضرت عائشہ حدیث دی الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجر یو سړی چې په قرآن ویلو کې په زده کولو کې په ښودلو کې ماهر نو د هغه حیثیت دا دی لکه د الله د طرف نه چې کومې فرشتې پیغمبران علیهم السلام ته ځي هغې ته سفیران ورسي نو هغه مع السفرة الکرام البرره عزتمن نیکان فرشتې چې وي د هغې سره د دې حیثیت او هغه سړی چې قرآن وایي او ویلو کې ورته ګرانۍ وي وعلی شاق او جبه یې خوځېږي سمنه ویتتعتع به جبه یې تت کېږي بند کېږي لهو اجران دا هم دوه ثواب دا هم حدیث دی دا یو بل حدیث دی چې قرآن مجید چې زده کړی وي د قیامت په ورځ ورته ویلی شي چې قرآن لوله او څنګه چې په دمه لوستو په دنیا کې هم دقسې اقرأ القرآن ورتل لکه څنګه چې دا په دنیا کې او ستا مرتبه او بنګلا په کوم ځای کې ده چې ستا ایتونه څومره یاد شوي دا ختم شو نو بس ستا هلته دا هم حدیث دی دا هم حدیث دی چې یو سړي قرآن ویلی وي او عمل یې پرې کړی وي د قیامت په ورځ باندې د هغه د مور او پلاري د ده په وجه باندې مور او پلار ته به داسې تاجونه په سر شي چې د هغې رڼا د یو مرغلرې د نور نه زیاته وي فرمایي فما ظنکم بالذي عمل به په هغه سړي پسې ګمان دی چې په خپله یې ویلی دی په خپله یې عمل کړی دا مرتبه پسې دا حدیث دی د ترمذي حدیث دی نور کتابونو کې هم دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي الا انها ستكون فتن واوري فتنی براشي فقلنا يا رسول الله فقمت فكما لار بتخلاصي فكما طريقه بتخلاصي هغه ویل کتاب هغه لار کتاب د کتاب الله په اړه کې دا څه شی دا کتاب دا ترشو کتابونو په صد نقل کوي کتاب شو ترشو زمين نقل کوي نو دې کې علم د من قبل نه او د آینده لپاره پکې د عمل لار نو من قال به صدق قرآن بیانی رشتیا بیانی ومن عدل ومن حکم به عدل سوچی فیصلے کے قرآن کی انصاف او ومن عمل به نجات عمل کی خبر فیصلے دا
من ترکه من جبار قسمه الله کم ظالم چې قرآن کړو الله به ټوټي ټوټي مر ومن اتقى الهدى بغيره اضله الله که څوک د قرآن نه ما سوا بل یو کتاب وي چې پای کې بلار موندل وي نو الله به نور دا د فضایل په باره کې یو څو خبرې وکړې ډېر احادیث دي چې سړی مطالعه کوي زه اوس موضوع ته راځم د قرآن موضوع قرآن څه شی نو چې د حب الله کاري په حواله باندې وي یا د دې عقیده سلفیه چې کومه ده د امام طحاوي رحمه الله فنقل وي هغه وایي د قرآن موضوع توحید بس القرآن كله في التوحید قرآن د الله یو غنل چې دی نه دقه دی او توحید دوه قسمه دی یو توحید الربوبیت دی چې خالق مالک رازق جوړونکې ناجوړونکې بچي ورکوونکې دا ټول عزت او ذلت دا ټول د الله په لاس کې دي هغه دا کار کوي دې ته وایي عقیده الربوبیت رب دی چې قرآن ګوري رب ته او یو د الوهیت او د عبودیت ته نو چې دا هغې ګوري نو هغه دا مطلب دی چې د الله حکم ومني د الله حکم ومني او بیا لیکي عقیده سلفیه عقاید د ابي حنیفه او صاحبه هغه وایي چې یو سړی قرآن خالق الله ګڼي مالک الله ګڼي رازق الله ګڼي خو د قرآن فیصلې نافذ کول نه غواړي نو ده د پیغمبرانو علیهم السلام توحید نه دی بیان کړی پیغمبران دا نه وایي چې خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی معطي الله دی مانع الله دی هغې په اصل کې دا خلکو ته وایي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم چې هر کله رب ته ومانه نو اوس د هغه حکم ومانه او بیا د قرآن آیتونه پیش کوي چې هر پیغمبر به قوم ته څه وایي اعبدوا الله ما لكم من اله غیره د الله بندگی وکړئ د الله حکم ومنئ بل اله نشته نو دا توحید د زموږ په دې وطن کې نیمګړی توحید دی چې خالق دی او مالک دی او رازق دی او پلانکی دی نور اخوا پکې څه نه مني نو یو طرف ته به اعتقادي توحید شي بل غاړې ته عملي توحید چې هر کله ستا عقیده دغه شوله نو د هغې په نتیجه کې اوس د الله حکم منل په ما او تا لازم دي نو احکام شرعیه نافذ کول چې دي نو دا زموږ او ستاسو فرض دی په قرآن کې دوه مقامات دي یو ځل دا وایي چې خیر او شر د چا دي د علما یعقوب علیه السلام زموږ ته وایي یا بني لا تدخلوا من باب واحد په یو دروازه مه ادخلوا من ابواب مختلفه ومختلفه وما اغني عنكم من الله من شيء زه ګورم بچاو نشم کولی فایده نشم درکولی د الله د عذابونه هېڅ ان الحکم الا لله علیه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلون په الله مې اعتماد دی او په دې اعتماد وکړی شي څوک چې اعتماد لري دې توحید ربوبیت وایي خیر او شر دا ټول د الله دویم دغه ته حکم تکویني دویم حکم تشریعي دی ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا ذلك الدين قيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون حکم د الله دی او بل جا حکم نشي منل کېږي ان الحكم لله امر الله تعبدوا الا حکم اراده چې بندګي د الله کوي خبره پوښتنه او دا دین برابر دی دا برابر دین ثابت دین دی اکثر خلک په دین دا سوره یوسف ته دواړه خبرې ما د یوسف علیه السلام د خولې نه راواغستې د سوره یوسف یو خبره د یعقوب علیه السلام ده چې ای بچو په یوه دروازه ورشئ نه په ګڼو ورشئ ځکه دا تدبیر دی اسباب دي ګټول دي کار وکړئ او اختیارات ګورئ د الله دي تقویم او دا بل حکم سره دي ته وایي تشریعي چې حکم به د چا مشروع وي د الله نو پیغمبر چې راتلون سره یې څه ویلو دا خبرې خو د مخکې وکړې که نه بیا یې ویل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله چې پیغمبر لېږه د حق دین سره او د نیک لارې سره چې دا دین به په نور ادیانو باندې غالب شي
غالب دا مطلب شو چې د الله حکم بنافذ وي د پیغمبر خبرې به چلیږي د بل چا به نه چلیږي دا مې د قرآن په رڼا کې ویلي او د حدیثو او د فقه مسله دا ده چې ادله د شرع سودي څلور دا زموږ په دې کتابونو کې وایي اکثر کتابونو کې د اصول احکام به د دین اخلي یو قرآن شو بل حدیث شو بل اجماع د امت شو دا څه په سامي چې راغلو نو هغې څه وویلې بیا ادله د شرع درې قیاس دی وشته بیا وایو بل اصل ثابت چې دی نو قیاس نو سوال پیدا شي مخکې چې څلورم پکې ونه تعال ته نشته لوي وی چونکې هغه خو دی که نه خدای خو اصل مستقل نه دی خو د هغې نه ماخوذ دی ځکه دته مستقل نشو نو ځان چې کله مسلم ثبوت راوړی نو هلته حکم څه ته وایي خطاب د الله چې ونښلي د فعل د مکلف سره چې خامخا به یې کوي یا به یې نه کوي یا دې خوښه ده کتاب الله المتعلق بفعل المکلف اقتضاء او تخیرا نو چې دا وویل نو مسلم کې اعتراض راغی تاسو وایي کتاب د الله تاسو اوس خو ادله د شرع څلور ویلې کله درې وایه اوس دې څو کړي یو وی دا ټول د قرآن شرح کله ابن کثیر راوړی د قرآن وضاحت په قرآن کې چې په قرآن نه په حدیث پې کوي شافعي رحمه الله دا حدیث دا شرح د قرآن او دا فقه خو د دین ماخوذه ده که اجماع د هغې نه ماخوذ ده نو زه پکې کله کله طالبانو په ژبه کې ویم چې قرآن متن شو حدیث شرح شوه او د فقه کتابونه حاشیې شوې نو د فقه کتابونه حاشیې شوې ښه په حاشیه کې به هغه ځای ګوري چې مخکې هلته وي د دې وجې نه قرآن مونږ ته ښایي چې د قرآن او د حدیث په معنی د بل څه به نه معنی او د دې وجې نه عبدالله د مسعود زوی عبدالله د عباس زوی رضی الله عنهما وایي چې ما منا من احد الا ويؤخذ من قوله او يترك الا صاحب هذا القبر په مونږ کې څوک نشته دي چې د هغه د ټولې خبرې ومنلی شي یو پیغمبر خدا ته اشاره کوي قبر ته وایي دعوه دی د ده په ټولو د هر چا په خبره تنقید کېدی شي خو د پیغمبر په خبره تنقید نه شي چې دا خبره د عقل نه خلاف ده د پلانکي نه خلاف ده دا به نه شي کېدی نو دا پکې د قرآن خبره شوه نو اسلامي نظام دا زموږ د ژوند طریقه ده د قرآن مطابق چلېدل د حلال حرام فرق کول خپل او پردي پېژندل دا ټول دین چې کوم دی نه دې ته څه ویلی شي عبادت او بیا د تلویې توضیح په نقل باندې خبره کوم چې دین عبارت دی د څلورو پنځه خبرې اعتقادیات عبادات دو شوي او دریم پکې اخلاقیات څلورم پکې تعذیبات او زواجر حدود دا ټول په دې درېیم کې څلورم کې پنځم پکې معاملات د واده مسلې کوژدنې مسلې او د مهر او د عدت مسلې دا ټولې خوره بیا د بویو مسلې دا ټولې خبرې چې وګورو دا څه دي پنځم اعتقادیات یو عبادات دوه او د هغې نه پس عقوبات درې او اخلاقیات څلور او معاملات دی دا پنځم نو دین دغه ټول دی بس دغه ټول دی نو پرې نشته ټول ژوند چې راشي برابر شي د قرآن د نظام مطابق شي نو دې ته څه ویلی شي دا توحیدي عملي راغلی او که په ذهن کې د سړي عقیده برابر کړه هر څه الله کوي خو حکم یې نه مني نو دا عمل کې توحید نشته دی شرک دی او په عقیده کې توحید وي په هغې کار نه کېږي دواړه توحیدونه پکار دي یو توحید اعتقادي پکار دی یو عملي پکار دی ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا کڅوک د الله سره ښه مېلوېدل غواړي نو ښه عمل دی کوي د ښه عمل د ابن کثیر د تشریح مطابق د پیغمبر خدا سره اتباع دی کوي او د الله په بندګۍ کې د شریک الله نه پیدا کوي هر کار د الله لپاره نو دا د توحید په مسله کې ستاسو په ذهن کې یو څو خبرې کېښودې چې د توحید زه کله کله پلان کې توحید دی خو کم مې کړی دی د پلان کو توحید دی نیم کړی دی د پلان کو توحید دی نیم کړی دی څو پورې چې په دنیا کې د الله نظام نه قایم دا سړی موحد نه دی یا به اعتقادا نه توحید یا به عقیده په برابر خو عملا توحید بنئ عملا توحید به راځي چې دا
مسلې سره حل دا یو څو خبرې د الحمد سره تعلق لري او دا پرې الحمد کې شته د دې عبادت ترجمه شو کې امام ابن تیمیه رحمه الله نه هو عبادت څه کوي وی د الله چې څومره حکمونه دي دا نافذ کول دي ته عبادت او دا کومې خبرې چې ځان وساته نو دا ځان ساتل دا عبادت دا نه چې عبادت مستوي روجه ته وي نه د الله ټول حکم نافذ کول او د الله د ټول منهیات نه ځان بچ کول دې څه ویلې شي